شریعت کې د جمعې په ورځ چې کوم احکامات دي هغه دا دي چې یاره سړی د سورۃ کهف تلاوت وکړي او په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې ډېر درود شریف وایي دا په احادیث مبارکو کې دي چې څوک سورۃ کهف وایي د جمعې په ورځ د بلې جمعې پورې الله جل شانو د کارونه اساني حدیث شریف دی الله جل شانو د ورنا ورکی د بلې هفته پورې رڼا څه د پاري چې په تیاره کې سړی زی مطلب اساني راولي او په حدیث شریف کې دا راغلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایل ان من افضل ایامکم یوم الجمعه ټول بهتر ورځ هغه د جمعې ورځ ده فاکثروا علی من الصلاه فما من ډیر درود شریف وایي د جمعې په ورځ باندې فان صلاتکم معروضه علی زکه ستاسو د درود شریف د ماته فرشتي پیش کړي د پلان کې زوی او پتا درود شریف وي دا اعمال د جمعې په ورځ دا عمل د جمعې په ورځ سره په وخت باندې د جمعې خطبه لزان را ورسې د جمعې موسه تیاری په وخت باندې وکړي ټول لمخ کې راشي در دین اسلام احکامات دي دې طرف دین اسلام انسان له ترغیب ورکړي اوس چاته د جمعې په ورځ جمعه مبارک ویل دا خو ناروا نه دي ځکه جمعه مبارک چاته ویل دا دعا ده نو چاته د جمعې د ورځې د برکت دعا کول دا ناروا خو نه دي الله جل شانو دې ستاسو د ورځ مبارک کړي دعا ده نو به تور دعا جمعه مبارک چاته ویل په دې کې نقصان نشته شریع قباحت پکې نشته شریعت دې نسمنه نه ده فرمایلی نه صدا غلط کارم نه ده او دومره خبره ده چې د نور اعمال له توجه